چې لا یصيبهم ظمأ نمون د دین د لپاره ستند محسوس شوی ده د دین د لپاره موږ څه کړی ته اوس لاړ شه الله بلا رکي او تخپل وجود استعمال کا یا په جهاد کې لاړ شه یا په تبلیغ کې لاړ شه یا په مدرسو کې تبا په دې ځمکه باندې چې کوم دې په دې جمعې کې خوبونه وګا او سړی روټي وخوړه بیا ورته پته ولګي چې یار دین ولې خوږ خلک یار د مولیان له غوسه ډیر ورځي دوی معمولی خبره باندې ګرم شي دوی له غوسه څخه ورځي چې څنګه ته په خپل جایداد خپکیږي په خپل مال خپکیږي د قشان دا مولا چې کوم دی دا تبلیغ والا دا مجاهد دا په دې باندې خپکیږي چې د وجود لګیدل خوله په توې شوی ده ستا خوله غونډه په دنیا توې شوی ده او داغه خوله غونډه په دین توې شوی ده دیو جن ولقار ورځي چې لکه ولې چې ورې فکر نشتی ګور زموږ دومره عجیب غونډه کې به هیڅ راغلی ده د به هیڅ انتها ده خیر سونه چې موږ د منځونه کو کنه ولاړ خلاص وکنه راغی تاسو کې دغه ولاړ بس ټول پټ پټ لګي ته به ونی نه چې د شوم دی الکه ته چې شینه دا کوي کنه شین دا شین आवाज نه کوي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا شون لګيږي به هر حرف بداغه زګینه ادا کیږي چې کله تا د دې هغه مخرج ته ورشي چې تا د خلینو دغه الفاظ نه ادا کړي نو ستا مونږ څنګه کیږي د حافظ باندې ټول هاوي د حافظ باندې ټول هاوي او د حافظ باندې حاوي عین او حمزه کې څه فرق نشته بس چې چا څنګه وي ټول خلکو خلې پټې کړې دي او بس پټ پټ لګیا دي الکه به دا خلې لګړه کوا الفاظ ادا کوا چې به تاسو سلف زوي الفاظ کوم اس کم ټیک کنه لیکن د دې خبرې سره هیڅ نشته یار سره ټیک دی چې خپل ځای کې نه ولې چې بچی درک کینه ته ماته مونږ وارو ته مونږ ټیک وې کنه چې هغه غریب له خپل نه ورځي نه بچی نه مزواره کوم اس کم د خپل منځونه ټیک کو د خپل منځونه چاته وارو چې یار به زه د منځو ټیک وې کوم غلط وې بل په منځ کې خاموش باندې نه چې بس پړ کې زوی مچ تاسو وې مونږ خوشو ولې نشته منځ کې توجه ولې نشته دا غي وجه هم دغه ده چې الفاظ مونږ له صحیح نه راځي ته د الفاظ صحیح وایې نو لا یصيبهم ظمأ نبي دو ته بتند لګیدل په دین باندې ولا نسب النستر شوی دي ولا مخمسه او نه دو چرته وږي شوی دي الله په لار کې ولا يتؤون موت ان يغيظ الكفار او نه دو قدمون یګدي هغه قدم په کوم باندې چې کافر وسکی موږ هغه کارونه کوو چې کافر خوشالي موږ چرته کار نه کوو چې باغی باندې کافر سي هغه ته تکلیف رسي مولانا احسان سے زموږ استاد محترم دی وې ما که بس کوم ها تنشیف نه مولانا احسان صاحب زموږ استاد محترم دی دا غو سفر شیو ډنمارک ته اخلم کړي هغه د ټیلنار والا چې هغه دغه کړه بیا خلک ټیلنار وا سونه ختم کړي ډنمارک کې د کمپنی دا کنه مین برانچ ده دا غزګي دا کمپنی ده د ټیلنار والا نو مولانا صاحب کله چې هغه حقي وشوي د نبی علیه الصلاۃ والسلام په شان کې او ګستاخانی وشوي او کارټونانه جوړلا نو څنګه استاد محترم د سفر کړو بیا چې واپس رااله نو موږ ته یې خوشاله شو نو موږ یې سوا چې د بس خوشاله شو وای زه د خپل کاروباري سناو موږ چې کله نور کله بدغه ملګرو ته لاړو نو زموږ د دې علاقې نوجوانان کوم چې بل د سبق وي د دې علاقې نوجوانان کوم چې بل د سبق وي نو هغه به هم داغو بشان پین شټي اغوستوي ګری به خړېلې پته به نه لګیدا چې دا زمونږ بچی دی کدا انګريز بچی هیڅ پته به نه لګي و دې ویل چې موږ لاړو په عجيبه مونږ کارو عجيبه کار داو چې هغه چې کوم مسجدونه جوړ کړي مسجدونه داسې نه زوم دا چې کوم دي هغه په بلډینګ کې دنه نه چرته یو حال د دې لپاره دا غړي وقف کړي چې یار دا حال دې بدی ګومونس کې مسلمانان داسې حالونه وندګي یعنی داسې مستقل عبادت خانه نه نو هغه مسجدونه د جمله لاړو نو دغه حالونو ته بعد د علاقو نوجوانان په دې ویره باندې راتلا او خسته ګری پریخي وي او ټوپه په سر کړی چا پټکیوال کورته ومون حیران شو و ما نوجوانان کې نه ولا و مو ته چې دا څه وجه ده نور کله چې مونږ راتلو تاسو دا سټ اپ بل شانو او وسم بل شان دی دا ولې نو هغه چې جی مونږه مسلمانان یو مونږ چرته هم د عیسی علیه السلام سپکاوی نه دی بیان کړی بیان ورکړ د عیسی علیه السلام عزت کو احترام کو بلکې موږ به ته عیسی علیه السلام برازي ان شاء الله دنیا ته به تشریف راوړي دا موسی علیه السلام عزت کو احترام کو
د عیسی علیه السلام د مور بی مریم موږ عزت کوو احترام یې کوو زمونږ سوچ هم دا نشي راتلی چې موږ به تورات ته بد ووایو موږ به انجیل ته بد ووایو موږ به دغه پیغمبرانو ته بد ووایو او دو داسې کوي چې دو ځان ته وایي عیسایان ځان ته وایي یهودیان خو دو د نبی علیه السلام پسې خبرې کوي د نبی علیه السلام پسې خاکې جوړوي د نبی علیه السلام مذاق کوي د مسلمانانو مذاق کوي نو کله چې موږ ولیدا چې دوله وجه څه ده د نبی علیه السلام باندې ول غوسه ورځي نو موږ د نبی علیه السلام هغه طریقې چې دو زموږ د نبی پسې خبرې کوي موږ خو داسې نشو کولی چې د عیسی علیه السلام پسې خبرې وکړو د عیسی علیه السلام بې حرمتي وکړو یا د موسی علیه السلام وکړو نو موږ داسې چل وکړو چې موږ وایو چې دوله په نبی علیه السلام باندې غوسه ورځي نو موږ د نبی علیه السلام طریقې هغه خپلې کړې ګیرې مو ته پرېښودې پټکي مو ته وواله کورتې مو ته جوړې کړې چې دوله غوسه ورځي چې ښځې وله ورشي نو واقعي چې دغه مسلمانانو له پکار ده چې دغه شان غیرت وکړي نوجوانانو له ټول له پکار ده چې دغه شان غیرت وکړي ګیرې ورته پرېږدي ښایسته پټکي ورته ووایي او سنت طریقه باندې ورته ځان جوړ کړي کافرانو له به غوسه ورځي چې شل ویرېدل